حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم په مجلس کې ناست دی. مجلس لګېدلې دی. په دې مجلس کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض وکړو زما درې سيزونه ډېر زیات خوښ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي اے ابوبکر استا څه وخت درې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې عرض کوي اے دا الله حبیبا، اے دا الله رسولا، اے دا الله نبی، زما درې سيزونه ډېر انتهایی خوښ دي او دا مې د زړه یو ارمان دی چې دا درې ارمانونه دي هر وخت پوره شي. څه ارمان دي؟ څه خبرې دي خوښې دي؟ اے دا الله نبی، اے دا الله حبیبا، اے دا الله رسولا، مال زمای او مصرف محمد رسول الله دا مې ډېر زیات خوښ دی. مال زمای، پیسې زمای، دولت زمای او مصرف د الله رسول د الله نبی دا مې ډېر زیات خوښ دی. د دې وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې کومه فایده مال د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مال لا کړی دا دومره فایده مال هیڅ چا نه درا کړی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک و فرمایل چې ابوبکر هغه هستی دا چې په دې دنیا کې ما د هر چا د احساناتو بدلا په دې دنیا کې ختمه کړی دا. په دې دنیا کې چې چا په ما څه احسان کړی دی د دین لپاره څه منډه ترلوالی دا د ټولو احسانات ما په دې دنیا کې ختم کړي دي. لیکن یو سړی یو شخصیت داسې دی چې د هغه د احساناتو بدلا ما نه ده ادا کړي، هغه به د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت په خپله د بدله ورکوي. دا هغه هستی ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. اے د الله حبیبه، زما د زړه د ارمان دی چې مال زمای او مصرف محمد رسول الله